الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خان رپورټر یوټیوب چینل غازی خان درته جوړ. السلام علیکم. د مسلمان خلکو مسیرانو بسیرانو ورونو او مسیرانو ما یو ویډیو جوړ کړی و تاسو ته ما خلکو ته ټولو ځوانانو ته مسیرانو بسیرانو ته ان شاء الله نو هغه ویډیو څه پر قسم هغه په باره کې مې په حق کې مې مریدانو کې د موږ اصلاح د اخبار وي پوه نو یو ډېر سخت اثر یې دی وکړو چې ولا خلک ډېر تم سوچ دا ویډیو چا واورېدلې ډېرو خلکو وکتلې اورېدلې وي او لایکونه کمنټسونه هم راکړي وو. هر سړی به له خپله دماغه سره له خپل عقله سره کمنټس ورکوي او سیاتوره په خبر پېژنو په هغه مطابق په بل هم کولی شي خپله به هم جګړه پرېږدي. نو زما کسیانو ورونو څه روزه بیا راغله دا ویډیو سره هغه شوه ویډیو سره کمې شوې څه روزې اثر وکړو مبارکې میاشتې او څه د ما ویډیو اثر وکړو. نو دا تېره دوه درې شپې سر ته مخکې یوه بله ویډیو د پیر قاسم له هغه پورته شوې وه هغه له طرفه پورته شوې وه چې یو دورې البن سلیمان خیل ته چې دی د کوټې د خوا دربار ته ورغلی پیر صاحب بیا هغه ته هم کنځاوې ډېرې سختې وکړي او ډېرې سختې دمکۍ هم ورکړي او ډېر سخته پوچ ویل هم وکړي. نو د پیر صاحب فالورو د پیر صاحب مریدانو زه دا ویډیو خاص طور ته دا یوه خبره تاسو ته کوم چې اول خو د پیر هغه وپېژنئ مقام چې پیر یا عزت داسې نوم اورېدلی ده که خبر ولاکه یاستئ چې پیر یا عزت دا د پیر معنا څه شی ده. پیر چې چا پیروي نه یې کړې پیر له پیروي وتلی ده چې څوک د شریعت نه یې پابنده چا پیروي نه یې کړې هغه ولاکه پیر لا هغه ته پیر ویل کېږي. نور ادبي معنی ترجمه تاسو خپله پسې کوئ پام ورته کوئ چې کوم سړی د پیر لایق ده پیر هغه ته ویل کېږي که نه ورته ویل کېږي. نو د پیر زه تاسو ته معنا درښایم چې پیر هغه ته یایي چې چا پیروي کړې څوک د الله د نبي د شریعت پابند دی چا وضع کته کیرستا لټېده وږېده عبادات جامع دا ټول شی شریعت برابر وي بیا یې هغه ته پیر ته ویلی شي. بیا حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم دل یې پوره پوره هغه کړي پیروي کړي بیا یې هغه ته پیر ویلی شي. او هر سړی هر ټک ته ولاکه ته پیر ویلی ټګان نور هم ډېر په نامځانو یې نومانې کې دي د پیرانو. مخکې ما ویډیو په پنجابي کې کړې وې چې له ملا دې به ځان کو خلاص له ملا بس ته دا یو بل پرشرایز یو بل هغه د دوکاندارۍ ده یو بل سټیج ده چې هغه پیرانو د موږ په مضغو باندې دومره اثر کړی ده دومره اثر یې کړی ده یو خو پښتون سړی دغسې له دین شریعت ته نه لري. بیا که یو څو عالمان لا یو څو شته ملایان یغو باندې نو د پیرانو دومره پریشر ده چې په لا اله مې د قسم ولا کلام شریعت هغه خبرې لا قرآن لا حدیث نه واقف وي. بس کتابونه پر اختیار په درواغ د پیر په حق کې د پیر په صفت کې اته لګیا دي که پیران دي که علمان دي که لګیا دي وروره دي دغه نه خبر ټوله دنیا د کفر او د جاهلیت په روانه کړې ده. د دې به جواب ورکوي د ملایان د ماخر کوم ملایان به دا جواب ورکوي په آخرت کې بیا ورکوي. د دې قوم به انشاءالله لاسې د دغو ملایانو به ګریوان دا به نیولې چې تاسو موږ ولې په غلطو خوا او په آخرت کې به چې الله تعالی له دغو ملایانو او دغو پیرانو پوښتنه وکړي چې ولې تاسې دا خلکو ته ولې چې زموږ شی غواړئ او زموږ شی دمانه دا به انکار شي دا به دا درواغ دی موږ دوی ته نه ویلي چې تاسې دا وکړئ دا یې خپل عمل دی. دغه پیران به انکار شي دغه علمان به انکار شي دغه بزرگان به انکار شي چې ما موږ دوی ته نه دي ویلي. نو پیر صاحب خپله یو شریعت پابنده نه ده
پیر صاحب خپله له دین لخوا تعلیم لخوا لاس ډېر تنګ ده. زه چې د کته وایي درته ګورم انشاءالله خدای به منت تېر باسي، خدای به منت بیا غلطوي. پیر صاحب د شریعت د قرآن او د حدیث لخوا ډېر سخته لاس تنګ دی. او دو ملایان یې دوه درې ملایان یې ایښي دي. عالمان خو مریدان خو دې جایله مریدان خو له دین لخوا بې دغه پرته له مریدانو سره ولاکه لا غږېدا کې لا ورسره کړای شي څوک لا په دغه خبرې لا د دلیل خبره درته وکړي. دا خو دې له قرآن او شریعت تجلی دی. کوم مریدان یې دي د پیر قاسم آغا، پوه شو، د پیر قاسم آغا چې کوم مریدان دي دا ډېر له شریعته لري. پاته شو چې دا کوم ملایان دي د پاک کې دي. دا ملایان ولا کړه قرآن له حدیث درته وغږېږي چې قرآن څه یایي. ما ته پیر خو راغه که اخر زه خو د یو پیر مرید یم. دونه خدای عقل م راکړی، فکر مې کړی چې پیر مې خپله د شریعت نه د پابند ده، پیر مې خپله د شریعت خلاف کار کوي، بیا به زه هغه تیار کړم، بیا به ما ته څه خیر راورسوي، څه وظیفه به راکړي، څه به خیر راورسوي. دا لا په آخرت کې ما دا پیر خلاص کړي. آخرت کې خو عالمان یا ملایان یا یو سړی د نفس نه نفس عالم به یې وروره، زوی به له پلاره نګاره وي، لور به له مور نګاره وي، مور به له لوره نګاره وي وروره. بس سړی به خپل غم اخته وي. نو ورې به ما ته پیر څه په خبر راسي، څه فایده به راورسي، څه به مې خلاص کړي. په دې دنیا کې به پیر ما له څه شي خلاص کړي، له څه تکلیف به مې خلاص کړي. دا راته وایي څه تکلیف به مې خلاص کړي، له څه تکلیف. ملا که دې خلک خو دا خو یا یو سړی د ملا جنازه او نکاح به د ملا درته دی، بیا ملا پرته د جنازه کې د نیت ورکولو خپل هم زده نه ده. دا خبره خو صحیح خپل هم نه ده زده کړې. یعنې ملا ته کوم ضرورت؟ هر سړی خپل دین وایي، خپله زده کړي، د خپلې فایدې لپاره خپله اصلاح به کړي، د خپل کور اصلاح به کړي، خپله به په آخرت کې په خبر ورځي. نو پیر به ما ته څه په خبر راسي؟ یوه وظیفه ما ته په دې چې خپله د شریعت پابنده نه ده، خپله د قرآن د حدیث لخوا علم تنګ ده، لاس تنګ ده، او دی ما ته څه وظیفه نشي راکولی. ما د ده یو بیان نه دی لیدلی، یو اصلاحي بیان قرآن د حدیث مسلې باره کې ما د پیر نه دی لیدلی. په حق کې چې کوم ملایان لګیا دي ټول لکه نقلونه او په درواغو بیان نه دي. بس یو سړی دی یو کړو، بیا یو سړی بیا دی کړو، بیا داسې کړو. دا خو ټول په درواغو لګیا دي. په دې کې نه د قرآن حواله شته، نه د شریعت حواله شته، نه د حدیث حواله شته، نه یو کتاب شته، نه یو خبره شته. بیا یو بزرګ لا، یو پیر لا، یو ولي، یو د الله ولي لا، یو پیغمبر که داسې اصحابه داسې کار کړی نو هغه تا ته کومه فایده در رسېږي؟ اوس سلیمان خېله لږ ویکسه الله دې هدایت درته وکړي، ځوانانو او کشرانو لږ راویکسي، لږ خپله زده کړي. تا ته د هغه سړي کوم فایده در؟ اوس پیر صاحب په بزرګي په کوثرونه وکړي، په هوا را روان وي، ما ته څه فایده را رسېږي؟ ما ته دې پیر څه فایده را رسېږي؟ تخلیق خو زه دا زه مې چې تخلیق کېږم. پیغمبر خپل دا وړه خلاص ده که صلی الله صاحب زه مې د بل محفوظه یا بل تکلیف نشي، د بل چا زړه نشي در جازدار. 200 کسه ورته ناست دی، یو سړي ته پر 200 کسو کې 500 کسو کې کنځاوي او ویل او پوچ ویل او هغه کې تاسو به دا رښتیا کوئ چیرې یایو ملایان او مسیرانو، تاسو به دا کوئ چیرې یایو. بیا ولې دا پیر که هر پیر ده، زه دا نه درته چې پیر قاسم آغا هر پیر ولې در دماغو په مزغو باندې سوار کړی دی چې پیر به خدا څه راباندې وکړي؟ عزت صلت وارث الله ده، مرګ او ژوند به الله درکوي، جنت او دوغز به الله درکوي، فیصله الله کوي، پیغمبر به دې شفاعت کوي. پیغمبر شفاعت ته مناسب نشي نور دې څوک هم خبر نه درځي. دا پیر به تا ته څه در وکړي؟ ولې دا پیر خبره در په مزغو باندې بوش کړې ده؟ ولې رښتیا خبره نه سوه کړه، حق ویل هم نه سوه کړه؟ نو د ما دا ویډیو تر ټولو تر اخره پورې وګورئ، زیاته شیر کړئ او ډېره سبسکرایب کړئ. انشاءالله بل ویډیو د نورو د ښو پیرانو پاک کې زه زر درته لوډ کړم، انشاءالله درته ډکه کړم. ښه پیران اوسئ چې په شریعت پابنده دي وروره، مریدانو ته نه ورځي او خالي وظیفه او شریعت ورښیي وروره دا، او خپله پیروي کړې ده، خپله په دین او په شریعت ولاړ ده. زه به دې باره کې مې ویډیو انشاءالله زر ته زر درجه کړم. او نور دغسې ملایانه پیران لکه ټګي او برګي سه چالوګړی او جادوګر ورته ویلی سو، او جادوګران او ټګیانو
پیرانو په خلاف هم انشاءالله زه په دا بله ویډیو کې زر ته درته وایم ما دا ویډیو ډېره درسره وګورئ خدای په امان کمنټ کې کوم څه یې انشاءالله راته لیکئ جواب به درکوم له حدیث وارې سره انشاءالله له ملایانو چې موږ پوښتنه کوو خپله څومره علم زده ده د هغه علم کې به انشاءالله تاسو ته پوره جواب درکوو خدای په امان